د پی ټی آی په اسلام آباد کې احتجاج نه پس په سوونو کارکنان گرفتار شوي دي او تر اوسه پورې نامعلوم جیلونو کې پراته دي. بل طرف ته الیمین ګنډاپور چې کم تقریر کړي، تقریر 2 ځله په کې پی کې اسمبلی کې الیمین ګنډاپور کړي چې په هغه باندې ډېر زیات تنقیدونه وشو، لا روان دي. خو بل طرف ته د پی ټی آی چې کم مین لیډرشپ ته هغه غوښتنه کړې ده چې د ایمان خان خور حلیمه خان ته د غټه ذمہداري ورکړل شي. کومه ذمہداري چې الیمین ګنډاپور ته ورکړل شوې ده، نو دغه ذمہداري د حلیمه خان ته ورکړل شي. او بل طرف ته هم په دغه احتجاج کې د اسلام آباد په احتجاج کې د حلیمه خان او ورسره بل خور د ایمان خان 2 خویندې چې کوم دي گرفتار شوي دي. د هغوی په عدالت کې پیشي هم شوې، د هغوی په کوټ کې پیشي هم شوې ده چې الیمین ګنډاپور خو جیل له پرېږده، د عمران خان خویندو له کوټ ته هم نه دی ورغلی. نو په دې باندې هم په الیمین ګنډاپور باندې ډېر غټ تنقیدونه روان دي. او د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ دی، د پی ټی آی چې کوم مطلب غټ کسان دي چې لاس کې اختیارات دي، نو وایي چې زیات نه زیات میکسیمم چې کومه ذمہداري ده هغه د حلیمه خان ته ورکړل شي. ځکه الیمین ګنډاپور باندې د پی ټی آی کارکنان چې کوم دي د هغوی پیرو بیلیف ختمیږي، د هغوی پیرو عقیده ختمیږي. ځکه الیمین ګنډاپور چې کوم تقریرونه وکړل اسلام آباد احتجاج نه، هغه کې پی اسمبلی ته کې پی هاوس ته لاړو. کې پی هاوس کې چې هغه سره کومه سټریټیجي وشوه. اوس دې کې 2 خبرې دي. په دې باندې الریډي ما یو ویلاګ تاسو سره شریک کړو. آیا په بیک اینډ باندې د پی ټی آی دپاره څه خبرونه دي که نه، دا به د عمران خان نه پته لګي چې کله عمران خان خپل بیان جاری کړي د ګنډاپور حوالې سره، نو اله پته لګي چې ګنډاپور مطلب کې پی هاوس کې څه کړي دي، یا کې پی هاوس نه پس الیمین ګنډاپور دا کومه سټوري بیانوي دې کې حقیقت شته او که نشته. او چېرې دې نه علاوه په بیک اینډ باندې مطلب بیک سټیج باندې داسې کارونه کیږي چې هغه د پی ټی آی په فیور کې د خدای له میډیا ته راوستل نه غواړي، یا د عمران خان چې کوم مطالبات هغه اسټابلیشمنټ ومنل، یا د چیف جسټس چې کوم نوټیفیکیشن دی اب زر تر زر جاری شي. ځکه عمران خان خو مطالبه دا کړې وه چې زموږ احتجاجونه خو په دې وجه باندې موږ احتجاجونه جاري وساري ساتو چې زموږ دا مطالبات دي چې د چیف جسټس نوی چې کوم چیف جسټس دی منصور علي شاه صاحب د هغه د نوټیفیکیشن جاری شي. مطلب زر تر زره که تاسو له یاد شي چې کله عمر عطا بنډیال د پاکستان چیف جسټس او هغه ریټایر کېدو نه 2 میاشتې مخکې د قاضي فیض عیسی نوټیفیکیشن جاری شوی چې قاضي فیض عیسی په دې تاریخ نه حلف وچتی از پاکستان چیف جسټس. خو اوس د قاضي فیض عیسی کې دغه 15 ورځې پاتې دی او د نوي چیف جسټس نوټیفیکیشن لا نه دی جاری شوی، چونکې په کار وه چې دا ډېر مخکې جاری شوی وي. نو په دې وجه کپتان وایي چې د پاکستان چې کوم نوی را روان چیف جسټس دی د هغه نوټیفیکیشن دی جاری شو. بل د پی ټی آی چې څومره کارکنان گرفتار دي په جیلونو کې د لیډرشپ دی که کارکنان دي او په هغوی باندې جیلي مقدمې دي، هغه مقدمې د ختم کړل شي او دوی د جیلونو نه رها کړل شي. دا 4-5 مطالبات داسې عمران خان کې ښودي. نو آیا دغه مطالبات اسټابلیشمنټ منلي دي که نه، یا راتلونکي ټایم کې به مني که نه، او میډیا ته کېدای شي اسټابلیشمنټ یا پی ټی آی په دې وجه دا خبرونه نه راوړي چې کېدای شي له ته څه مسله جوړه شي. ځکه لا اختیارات اوس هم د چیف جسټس سره شته دی. نو راتلونکي ټایم کې به پته لګي چې کله د عمران خان لومبنی بیان راشي د دې احتجاجونو حوالې سره، چونکې عمران خان سره ملاقاتونه هم بند شوي دي 18 اکتوبره پورې. نو په دې وجه د کپتان څه بیان نه دی راغلی. خو د عمران خان چې کوم وکیلان دي هغوی عدالتونو سره رجوع کړې ده چې مونږ کپتان سره میلاویږو چې اوس عدالت اجازت ورکړي. نو 18 اکتوبر نه مخکې هم د عمران خان وکیلان کپتان سره میلاویدی شي. نو چې کله هم د کپتان بیان راشي نو به حقیقت څرګند کړي چې آیا د اسلام آباد جلسه یا الیمین ګنډاپور چې دا کم سټوري بیانوي دی کې حقیقت شته که نه، دا به راتلونکي ټایم کې ډېر زر پته لګیږي. نو دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.